1 2 3 دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قرآن ویلی دی چې د پیغمبر د خولې نه کومې خبرې وځي دا خبرې د پیغمبر د ځانه نه دا وحی وي چې ما ورته کړي دا دغه د جیب خبرې نه نه دغه د نفس خبرې نه دغه د خواهشاتو خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیګا چا خوب لیدلې ده چې زاغه ته تعبیر وکړ صحابه وی چې یا رسول الله بیګا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیګا ما یو خوب لیدلې ټول صحابه سرنګون شو او وګی وی زه پروتم او یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کاڼی روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی وی ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی وی دوه کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انبوري دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچوي دا خوله یې داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الهه دا څوک دی وی چې نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبې پاس راوړي او کله لاندې وړي کله پاس راوړي کله لاندې دا څوک دي وی چې نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوې تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼی راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې وروځي دا څوک دی وی جي نور مخکې ځه وی ما دواړه راونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته خود غوږ کېده چې اوس دې پې پوه یا رسول الله کم سړی چې پروت او سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به یې پې نه کول قرآن به وي تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل به یې نه سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انبورونو شلېده او جوړېده تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی دی چې په دې خوله به ده په دنیا کې دوه جنګول د خیر خبره ده په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد د خبرې کار شیطانت نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي زمونږ د خولو به
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د ژبې په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو د زو تلاو وي تر قیامته به پکې وکړي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا یې سحر صحابه ورته ویلي دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه ورته بیان که دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله کوي ټیک شو که ته وایې رښتیا دی که دروغ دی نو د رسول الله نه زیات رښتینی په دې کائنات کې پیدا کا چې د ده نه کم رښتینی زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ او که د پیغمبر نه لوی رښتینی په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا یو سړی هغه ښځه